ټول یو ځای شي او زه تاسو ته یو خبره کوم که چا دې کې دا مور انوالو وي که دا پلار انوالو وي که دې کې کچې ډاکوان انوالو وي ټولو سانسار کول پکار دي ټولو ته سزا ورکول پکار ده دکه شانتې دا دې نه مخکې چې د فضل جان کیسه وه هغې کې م راسره دکه کار وشو چې موږ ښه ستړي شو بیا چې د سیاست خبر راغی بیا یو لیډر راغو لا خو ما کړی تاسو دا سیاست دې ستاسو قبول شي دا ټول هر څه تاسو کړي دي موږ هېڅ هم نه موږ ته صرف خپله لور راکړې موږ ته صرف خپله ماشومه راکړې دا سیاست دی خدای ستاسو نصیب کی دا د ستاسو د راروان نسل نصیب کی زه لعنت یم په دې ټول سیاست باندې زما توبه د سیاست ته زمونږ په دې لور سیاست مه کوئ زما تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې زمونږ په دې لور سیاست مه کوئ تر هغې پورې چې دا لور بازیاب شوي ني ټول یو ځای شي او زه تاسو ته یو خبره کوم که چا دې کې دا مور انوالو وي که دا پلار انوالو وي که دې کې کچې ډاکوان انوالو وي ټولو سانسار کول پکار دي ټولو ته سزا ورکول پکار ده خو چې ماشومه نه بازیاب شوي زه یو خبرې ته اورېدو ته تیار نیم ما ته ډېرو خلکو ته دې نه مخکې ټلیفونونه وکړو ما ورته لور راکې کې به نو ورسره ابه ووایي چې زه چا خرڅه کړم بیا ټیک ده کوو که نه سزا ورکوو که نه په دې ریاست کې تاسو ډاکو له سزا ورکولی شئ ډاکو دلته نه په دروغ باندې کس بوځي هغه ټیک ده خو که هغه دا دروغ ووایي چې دا ما 8 لک روپۍ باندې هغه شي نو هغه دروغ منې تاسو د ډاکو په خبر یقین کوئ بیا خو تاسو ټول ډاکوان یې چې د مسلمان په د مور په خولې یقین کوئ ډاکو کوئ زه تاسو ته دا نه یم چې د مور په خولې یقین وکړئ خو کم از کم دې ټیم کې په دې سیاست مه کوئ زه ټول د دې پښتنو ټیکهدارانو ته یم زه هغه ټولو ټیکهدارانو ته یم چې څوک په سیاست کوي په دې باندې چې دا خپل سیاست هم خپل کور کې وساتئ زمونږ په لور باندې سیاست مه کوئ لور لا راغلی نه ده او مخکې نه دلته کې سیاستدانانو په خپله یو ټوپي ډرامه شروع کړې ده پرون راته یو جرنلیست ټلیفون وکړو د مور له زما ورته یې لاړ شه ثواب خبر د اواز ول اوچت کا هغه چې لاړو یو کس نه تپوس وکړو د یو پارټۍ ورته ویل چې دا ځای ته مې بولاوه سره لاړو ورته وایي خورې وایي ته ووایه چې دې لیډر نوم واله چې دې د مال اواز اوچت کړي ځکه چې دې دا کار کولی شي